افغان سرحدي پوله باندې حالات یو ځل بیا کشیده شوي دي. د ریپورټو تر مخه افغانستان لخوا د پاکستان په سیول آبادۍ باندې حملې شوي دي. د کوم جواب کې چې د پاکستان سکیورټي فورسز د خوا د افغانستان طالبان رژیم چیک پوسټونه تباه کړي شوي دي. د سکیورټي ذرایع تر مخه د اپریشن غضب للحق تر لاندې افغانستان کې د ترهګرو ټکانې پناه کړي شوي دي او دغه سلسله به د اخیری ترهګر وژلو پورې جاري وي. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان طالبان رژیم د خوا انګور اډه، چمن سیکټر او باجوړ کې په سیول آبادۍ په عامه آبادۍ باندې ماټر ګولۍ فایر کړې شوې وي چې په هغې کې زنانه، ماشومان او په بشمول عام ولس او عام خلک وژلې شوي وو او زخمیان شوي هم وو. پاک فوج دې ځل دا خبره ډیره واضحه کړې ده چې پاکستان په دفاع باندې او د هغې په امن باندې به هیڅکله نوره سمجوته نه کیږي. د هغې نه علاوه هغې دا هم واضحه کړې ده چې د پاکستان فوج هر قسمه قربانۍ دپاره تیار دی او پاکستان د دهشتګردۍ په اړخ باندې ډیر لوی جنګ کړی دی او نور به د پاکستان په امن باندې هیڅ قسمه سمجوته نه کړی کیږي. دا دې یاد وي چې د پاکستان او د افغانستان په بارډر باندې دا چې کوم صورتحال دی د دې امن صرف پاکستان ته فایده نه ده بلکې دې پوره خطې ته د دې امن ضرورت دی. موږ سره د فیسبوک د کمنټس په اړخ باندې خپل رائے ضرور شیر کړئ.